مور د پاره دعاګانې غواړي، د پلار د پاره دعاګانې غواړي. دا نیکمله صالحه اولاد پرې ښودل دا زما استاد لپاره صدقه داسې ده چې دا جاري صدقه ده. د مرګ نه وروسته زمونږ دپاره به دعاګانې غواړي. الله دې زمونږ دا بچي نیکمله صالحه وګرځوي. یقین وکړئ د دې نه غټ دولت نشته. دا د قرآن دولت، دا د علم دولت، دا د صحیح عقیدې دولت، دا د صحیح اعمالو دولت، دا د صحیح اخلاقو دولت. دا داسې دولت دی چې دا ګوره الله هر چاله نه ورکوي. دا چې الله چڼ وکړي په دې خلکو کې، نو د چڼ نه وروسته کم خلک چې کره خلک پاتې شي هغه الله د خپل کتاب ته کښېنوي. نو خوش قسمته دی هغه مور او پلار چې د هغوی بچو نن ختم کړی دی. نو یو دا خبره چې دا مجلس زمونږ دپاره ډېر د فایدې والا مجلس دی. دویم دا چې دا جماعت کې موږ ته د هغه اعمالو نتیجه موږ ته میلاویږي چې هغه صرف د ژونده پورې نه ده، د مرګ نه وروسته به موږ ته رسیږي. او درېیمه خبره دا ده چې د دې خپل قاري صاحب قدر وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله پیغمبر جوړ کړی شو او پیغمبر شو مکې ته راللی، په مکه کې د قرآن دعوت شروع کو، نو د مکې والو د هغه قدر ونه کړو، تنګولې شروع او مختلف قسمه فتوی پې ولګو. د مشرکانو چې کومې حربې وي د نبی علیه الصلاة والسلام نه د خلکو د منې کېدو هغه نن هم جاري دي، تر د قیامته پورې به جاري. په نبی علیه الصلاة والسلام باندې اوله فتوا دا ولګوله، ویل صحابي دی. څه دی؟ صحابي دی، بې دینه شوی دی. د مور پلار د نې نیکه تړی پرېښودله، د پلار نیکه دین یې پرېښود. نن هم ډېر خلک دا وایي یاره دوی پسې مه ځئ، دوی دوی ته مه کښېنئ، د دوی مه منئ، دوی هغه زوړ دین پرېښود، د پلار نیکه تړی پرېښود. هلکه په دین کې زمونږ پلار نیکه څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. موږ ته دین چا را رسولی دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام. موږ درته مغه ښیو دا قرآن چا باندې نازل شوی؟ په نبی علیه الصلاة والسلام باندې. او نبی علیه الصلاة والسلام باندې 30 کاله کې دا قرآن نازل شوی. او د نبی علیه الصلاة والسلام د مهنت نتیجه وه چې الله یو داسې جماعت د صحابه ورکو چې الله جل جلاله د هغوی په ژوند باندې اعلان وکړو رضی الله عنه، الله د دوی نه راضي او دوی د الله نه راضي. داسې جماعت الله تیار. دې د وجې نه عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي کنا اذل القوم، موږ ډېر بېکاره قوم، موږ ډېر بېکاره قوم. په عربو باندې چا حکومت نه غوښته، د عربو مشرۍ ته چا غاړه نه کېښودله، ځکه په هغوی کې هره برایي وه، قتلونه وو. او داسې قتلونه نه وو چې په ایره باندې په پټه باندې قتل که نه، دشمن به یې مړ کو، سر به یې پرې کو، کوپړۍ به له خالي کړله او سریعام د خلکو په مخ کې پای کې به شراب څکل او دا به د عزت ذریعه ګڼله. ډمتوب پکې عام و، داسې مجلس نو چې پای کې به ډمې نه ګډېدې. شراب خوري پکې عامه وه، ماشوم چې به پیدا شو اوله ګوټي به له د شراب ورکوله. ښځو سره ظلمونه و، یو بل سره زیاتې و، په وړه وړه خبره باندې به کلونه جنګونه کول. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي کنا اذل القوم، موږ ډېر بېکاره، موږ ډېر کمزوری، موږ ډېر ذلیله قوم. فاعذنا الله بالاسلام، الله موږ له د اسلام او د قرآن په ذریعه باندې عزت راکړو. داسې عزت یې له ورکړو چې د دنیا ګوټ ګوټ ته د هغوی نمونه ورسېد. نن هر سړی په خپل بچي باندې ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علي، طلحه، زبیر، دا نمونه موږ ږدو که نه؟ د ابو جهل نوم چا نه دی ایښی،
بلکې ابو جهل منګه د کنځلې په تور باندې وای د ابو لهب نوم چا نه دی ایښی د عتبه او د شیبه نوم چا نه دی ایښی ولې د دین دشمنان نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې الزامات شروع کړل ول دا صحابي دی کله بل شاعر دی کله بل مجنون دی کله بل لیونی دی کله به ویل کاهن دی حتی تر دې پورې چې اخیری فیصله دا وکړه چې وجنو دارالندوه کې راجم شو او دریو خبرو کې په یو خبره باندې اتفاق راغلی شیطان هم ناس یو مشوره دار رااله چې د دې سړی لار خو مونږ ونني ولا دا سړی نه خو مونږ خلق منی نکړه دا سړی خو مونږ بدنام نکو ملګری ورس په ورس زیاتیږي داسې به وکړو دا سړی به د وطن نه وشړو شیطان ناس کو د یو سرکرده مشر په د یو ملک په شکل کې شیطان ته نه شړای ما بل ځکه به ملګری پیدا کی بیا به در باندې حمله وکي وا بنلی وطن دویمه مشوره دار لاله چې قید به کو جیل ته به واچو شیطان ته جیل کې ما چو تا چې دا سړی جیل ته واچوي باید ملګری دی بلوز به نه بیا اخلاص ابو جهل لعین ورته وی مړ به کو شیطان ته او بالکل مړ څنګه وجنو خو د غټ خاندان سړی دی لاس به څوک وروړي ول د ار خاندان نه به یو سړی والو یو زیبانه به حمله وکړو قاتل به ته نه معلومیږي د چا نه به بدلا اخلي مشوره وکړه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د کور نه غیر چاپیره غیر واچو الله ته د دې ټولو حالاتو پته و خو الله دا خودله چې اے خلکو زه چې څه غواړم هغه به کېږي مخلوق چې څه غواړي هغه نه کېږي فعال لما يريد الله جل جلاله چې څه غواړي هغه کوي وما تشاءون الا ان يشاء الله الله وی تاسو نشئ خو کوله مگر د چې د الله خو خوش په دغه وخت کې الله ورته هجرت وکړه د دوی په مینس کې وروته او د مکې نه لاړې مدینې ته 53 کال په مکه کې تیر کړی دي او چې د مکی والوی قدر ونکو الله ته غ نعمت واخستو او مدینه ته لاړل او مدینه والا ورلدا سه زی ورکو چې د یثرب د مدینه زوړ نومو الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر اتک سره مدینه النبی وګرځولا الله دې مونږ ټول ته داغي دیدار نصیب کړي الله دې مونږ بار بار حرمین و شریفین ته بوزي ډېر قیمتي زین دي نبی علیه الصلاۃ والسلام مکی والا مدینه والا سره مخ کې میثاق مدینه کې مواخات مدینه کې پدې کې لوزونه کړیو څه خبره کړې وي چې په منګ با کبار ته چا پسې وتلو تاسو به زمنګ ملګرتیا نه کوي او که په مدینه کې په منګ چا حمله کوله نو تاسو به زمنګ ملګرتیا کوي کله چې غزوه بدر رااله نو صحابه خو بار وتی جنگو سبالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 313 کسانو انصار صحابه د مدینه والا پکې ډیرو د مکی والا پکې کمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره وغوښتله څنګه چلې جنگ کوو کنه کوو څه صحابه پکې پاتې د ویلول نه اې د الله رسول جنگ کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ویلې څنګه چلې جنگ کوو کنه کوو نو د مدینه یو صحابي پاتې دو هغه وی اې د الله رسول ته د موږ نه مشوره غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته آو زه تاسو نه مشوره غواړم ځکه تاسو سره ما یو لوس کړو چې کومنګه د مدینه نه بار جنگ کوو نو ګره تاسو باندې لازمي ده چې زمونږ ملګرتیا وکړي نن خو د مدینه نه بار جنگ دی نو زه خپل وعده او لوز نه ماتم تاسو رای راکې چې څه کوو او صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاګردانو کنه شاګرد خو په مشر باندې ځان قرباني کوي او صحابه کرام قرباني ته غاړه ایښی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اے د الله رسول
فیصله کوه جنگ ته ورځه موږ به ستا مخکې ستا شاته ستا ښي طرف ته ستا ګس طرف ته ای د الله رسوله موږ بني اسرائیل نه یي چې خپل مشر ته چې ورځه ته جنګېږو انا هاهنا قاعدون موږ به دلته ناست یو تماشه به کوو نه نه او بیا ورته وایي که ته موږ برق العماد عراق کې یو ځای وایي که ته موږ هغه ځای ته بوتلل غواړې موږ تا سره هلته ځو او وایي که ته موږ ته دا وې چې په دې سمندر ورځه موږ پې ورځو الله دې موږ ته داسې کشران را نصیب کړي او د کشرانو ته هم د خپلو مشرانو منئ د مشر خبره منلو کې خیر وي په دې کې عزت وي په دې کې خیر وي ځکه زمونږ د کشرانو ذهن هغه ځای ته نه رسي کوم چې د دې مشرانو رسي عرب یو متل کوي عرب وی سلیل مجرب ولا تسأل الحکیم د پوهه سره مشوره مه کوه د تجربه کار سړي سره مشوره وکړه چې په چا باندې تیر شوي د هغه سره مشوره وکړه دې مشرانو باندې ډېر ګرم او یخ حالات تیر شوي د دوی سره مشوره کوئ په یو کار کې ما ته بل یو ملګري ویلې یاره ویل یو کار مې کړی دی ویل د پلار نه مې پټ کړی دی ویل اوس مې پلار کور کې نه پرېږدي نو ما ورته ویل ولې د پلار نه دی د 200 لکو روپو ځمکې اخیستې وه نو ما ویل دا څه ورکوټی کار دی چې تا د پلار نه اجازت نه بغیر کوم مالې اوس به شرمېږي اوس به د کور کې خود نه پرېږدي د خپلو مشرانو قدر وکړي دا سپینګیري مشران نه دي دا ډېر د عزت والا وړ دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی نه دی زما د امت نه هغه سړی چې هغه د مشرانو عزت نه کوي دا نوجوان نسل دا اکثر دا مشرانو ته داسې فضول ښکاري مړه دادا مې نه پوهېږي بابا مې نه پوهېږي پلانکې نه پوهېږي او دا نوی دور دی نوی دور نه دی د دې ذهن چې کوم ځای ته رسي هلته زما او ستا که ټول عمر تیر کوم هلته زما او ستا ذهن نه رسي د نبي علیه الصلاة والسلام ته صحابه وی ای د الله رسوله موږ بني اسرائیل نه یي چې خپل مشر ته ووایي چې فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون تا او ستا رب دې لاړ شي ودې جنګېږي موږ به دلته ناست نه نه ویل موږ به د تا نه مخکې د تا نه شاته د تا نه ښي طرف ته ګز طرف ته هغه صحابه د مدینې والو قدر وکړو نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په اتم کال باندې مکه فتح کړله مکه فتح کړله خپل ابایي علاقې ته راللې نو د مدینې والو سره غم پیدا شو او هسې نه چې دا نبی علیه الصلاة والسلام په خپل وطن کې پاتې نشي نبی علیه الصلاة والسلام ته چا ویل ای د الله رسوله مدینې والا خفه دي نبی علیه الصلاة والسلام روغ وختل او نبی علیه الصلاة والسلام په غنیمت کې د مکی والو لږ ډیر څه ورکړو ځکه هغه نوي نوي مسلمانانو او د نبی علیه الصلاة والسلام عادت دا چې نو مسلمانانو لبه لږ امداد به وسه زیات کو نو چې کوم ګړي او خان چيلې وي هغه د مکی والو باندې تقسیم کړل نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینه والا راوغختل او بیان ورته کوي وای اې د مدینه والو تاسو دا نه غواړئ چې خلک ځان سره کورونو ته ګړې چيلې او خان بوزي او تاسو د ځان سره څوک بوزي د الله رسول بوزي ډیر خوشاله شول ولې نه اې د الله رسوله مون خو په دې خپو چې اسنه چې ترانه مکه کې پاتې شي نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل زما مرګم د مدینه والو سره د زما ژوندم د مدینه والو سره قدر وکړو الله څومره عزت ورکړو زما عزتمندو د خپل قاری قدر والله بارني خلکم په کار نه راځي ستاسو مړي ژوند ته همدا ولاړی ستاسو دا قاریان والله بالله بس من سره د دین قدر نشته زه ما که زما بچی ته څوک قرآن وخی کنه زه به دغه خپې چپ کوم دا ډېر لوی عزت دی دا ډېر لوی شرافت دی خو موږ سره د قرآن قدر نشته او دا قرآن ور یو داسې عجیبه کتاب دی چې یوازې دنیا کې نه دنیا کې انسان له عزت ورکوي قبر کې هم عزت ورکوي میدان حشر کې هم الله ته سفارش کوي الله ته سفارش کوي الله ته وایي یا الله دا سړی ما د خوب نه منې کړیو دا سړی ما د آرام نه منې کړیو د به زما تلاوت کو زما باندې به عمل کو
علم خورولم به یا الله دا جنت ته بوځي او داسې سفارش به کوي چې د سفارش به منلی شي. دې د وجه نه زما عزتمندو د دې خپلې مدرسې د دې خپل جومات د دې لږ څه نه من کې به غلطیانې دا درته زه نه وایم ښه من کې به څه غلطیانې به موږ هم انسانان یو. نن سبا خلکو کې دا مرض ډیر زیات دی. دا یاد وساتئ ښه یو کم سل ښه موږ ته نه یادېږي او یو بد راته یادېږي. مړه موږ کې دې پلان کې خدا چل دی هلکه ځان ته وګوره ځان ته وګوره. پخوا به خلکو هغه یوه نیکي یادوله موږ دا مشرانو هم بس خپله ډیوټي پرېښودله کشرانو ته ویل ولې د پلان کې به خیال ساتئ یو وخت کې موږ سره ښه کړي وو په یو سخته کې زمونږ په کار راغلی وو هغوی به دا درس خپلو بچو ته ورکوو. موږ ورته وایي نه زر کوئ تکړه شئ چې ګاونډي هم درنه تنګ یو د علاقې والا هم درنه تنګ د جومات والا هم درنه تنګ یو د مدرسې والا هم درنه نه بچو ته ښه اخلاق وښئ چې ښه اخلاق ورته وښئ نو دا به ستا په کار راځي چې بد اخلاق ورته وښئ ستا د بدنامۍ ذریعه به ګرځي. نو دې د وجې نه زما عزتمندو دا مبارک مجلس دی دا ډیر د خوشحالۍ خبره ده چې زما او ستا بچی ته الله جل جلاله علم د قرآن تعلیم د قرآن الفاظ د قرآن وښودل چې څومره د دې نعمت قدر وکړو هغومره به دا نعمت زیاتېږي. زه اوس د پروګرام په دې مرحله کې